سعید صاحب ته وایي یاره چې پیسې به څنګه ورکولی کېږي، یعنی د دین تعلیم دې وي، د جنت سرټیفیکیټ دې وي، په لاره کې دې ورته فرشتې دعا کوي، تا ته به الله په ورځ د قیامت داسې تاج اچوي چې رڼا ته سپوږمۍ انور هېڅ شی د هغه رڼا ته نه رسي. په دې باندې چې یو سړی ما ته ووایي چې مولوي صاحب دا پیسې خو زه نشم ورکولی، 500 نشم ورکولی، 1000 نشم ورکولی، 2000 نشم، او زما دې په خدای قسم وي که د دې مولانا صاحب د وجې نه یې ویمه، زما ګیله ده د پښتنو نه، او ګیله مې دا ده چې دا فرق د مدرسې او د کالج او د یونیورسټۍ په منځ کې ختمول غواړي. لاړ شه د یونیورسټو دننه لایبرېرو ته وګوره او کتابونو ته وګوره او سیسټم ته وګوره او مدرسو طرف ته چې سړی لاړ شي نو سړی خفه شي چې دا ولې ته خو ما سره ښه دعوه لرې چې مولوي صاحب زما عقیده او ایمان دی په قرآن مې دی، جنت مې په دې کې دی، آخرت مې په دې کې دی، بیا دې ولې د مدرسې دپاره دا زړه دومره کمزوری دی؟ دا نن د دې ټولو سرپرستانو ته دا درخواست ده. دغه یو ماشوم چې عربي وویل او دا بل چې ختم نبوت وویل، د ختم نبوت دا عقیده چې ده بیانه کړه، زما او ستا د ټول عمر په خوارو په محنت قسم دی دا تقریر خلاصه ده. مولانا انور شاه کشمیري صاحب رحمت الله علیه نوم تاسو اورېدلی و که نه؟ نو ته وګوره د هغه علم وګوره. خلکو به وي که څوک غواړي چې په دې خپلو سترګو باندې چلته پھرته امام ابو حنیفه وګوري نو را دي شي انور شاه کشمیري دي وګوري، دا د وخت امام ابو حنیفه دی. او ګوره د امیر شریعت خطاب علامه طاولله شاه بخاري صاحب رحمت الله علیه له وایي، علامه طاولله شاه بخاري صاحب سادات و سیدو د هغه هېڅ په مرتبه کې شک نشته، هغه د ختم نبوت دپاره ډېر کار کړی دی، لیکن په علم کې په مقام په مرتبه کې د مولانا انور شاه کشمیري صاحب نه ډېر لاندې سړی و، لیکن چونکې کار د ختم نبوت وکړو نو انور شاه کشمیري صاحب وایي دا ټول احادیث سبقونه علم دا ټول یو طرف ته کار، ټولو کې اوچت کار چې په دې دنیا کې دی نو هغه د ختم نبوت دی. او ختم نبوت څه شی دی؟ هغه د محمد رسول الله غلامي ده. یا رسول الله پلار نیکه ته مې څوک کنځلو کې والله اسم نه ویم درگذر به کومه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. الله څه شی دی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. د هغې دپاره دا درس کوي لکه څوک در سره جنګ جګړه وکړي جګړې مه کوه، عفو درگذر کوه. او چې کله د محمد رسول الله خبره راشي ستا نه به غټ ټپوس او بېکاره بل نه وي چې ته په رسول الله غیرت ونه کړي. او د رسول الله غیرت څه دی؟ چې څوک د محمد رسول الله ګستاخي وکړي، څوک د نبوت دعویدار شي، دا سپی دی سپی، او چې سپی لیونی شي نو خلک ورسره څه کوي؟ خلک وایي دا مړ کوي، ځکه دی چې په چا خوله لګوي ګورې ټول به ځان سره خرابوي. نو بې د وجلو نه بل کار نه وي. دې برخوردار چې اوس د ختم نبوت دا تقریر چې حواله جات ورکول د رسول الله په زمانه کې یې 280 دي یو فکر خلک ښیي. ما به یو ځل یو خطبه کې د هغې پوره تیارۍ سره کړې نو ټول خلک چې شهیدان شوي دي 250 به یې د 250 نه لږ زیات صحابه ورسره شهیدان دي د رسول الله په زمانه کې. لیکن چې کله د ختم نبوت مسله راغله او دا د یمامي د جنګ خبره چې ده وکړه 1200 صحابه کرام دا شهیدان شوي. په هغې کې چې سړی کیسه وګوري نو حیران به شي چې یاره خلکو څه کړي دي. نو بهرحال ابراهیم علیه السلام وی برخورداره دا دغه به راته ونه کړي. نو هغه وایي چې زه خو به وکړم خو ما له به د دې څه راکړي، زه به تا ته د قرآن تعلیم کوم، ما دنیا پرېښې ده، ما د دنیا کاروبار پرېښی دی، دا منبر مې آباد کړی دی، تا ته ترجمه کوم، تا ته درس کوم او ستا په دې بچو باندې مې سبقونه ویمه. نو بیا خو ستا رویه دا نه ده پکاره چې ته مولانا احمد سعید صاحب ته وې ما ته وې چې یاره چې دا چنده به څوک ورکوي، دا فیس به څوک ورکوي. هلکې هغه فیس د کالج په مقابله کې څومره دی او خپل مزاج داسې جوړ کړئ، خپل مزاج زما دې په خدای قسم وي که دې خپل ته درونو کتل که دې یو بل طالب ته درونو کتل دنیا به دې الله په دې ښه کوي او آخرت به دې الله په دې ښه کوي، بله لاره نشته دی. نو ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ته خو ما ته وایې چې دا ووایه. یو سړی ما ونه کتل چې یو حافظ ته یو عالم ته ووایي په ډمو باندې پښتنو طبعي راخیستې ده، ډمان دي ډمې دي، لکها روپۍ چې دی په یو شپه کې په هغوی باندې شیندي. تاسو ووایئ چې دا رښتیا دي او که نه دي. په دې مه خفه کېږه، زما دې په خدای قسم وي دا مولانا احمد سعید ته بوځې چې ته ملا جومات ته بوځې او مدرسې ته او خپل جومات ته خپل حجرې ته تقریر له راولې نو ستا رویه څه ده. او لاړ شه په پېښور کې د سندرغاړي نه ریټ معلوم کړه
هغه در سره داسې نه راځي چې ملا در سره څنګه را روان شي. هغه دا اول نه وایي چې کس سره میلاو شه زما دا دی کس دی، او دا کس ورته بیا په ښکاره په خوله باندې مخامخ وایي چې 5 लाख روپۍ به د یوې شپې د یو څو ګنټو دا سندرغاړی اخلي، دا به ورکوئ. او جړا دا ماتم دی د پښتنو په دې معاشره باندې چې 5-6 لکه روپۍ ډمله ورکوي، لیکن 15,000 روپۍ چې د عالم دپاره، د جومات دپاره، د مدرسې دپاره زړه نه جوړېږي، دا افسوسناکه ده. و هغه ابراهیم علیه السلام ته وی زه خو به درته دا کلمات ویم ماله به څه راکړې، ګڼې بېزې سم مالونه ورسره. ابراهیم علیه السلام ورته وی دا نیم مال به درله درکړم، لیکن ارماني به ورپسې دې کلام په ما اثر کړی دی. بیا راته د الله دا کبریایي بیان او بیا راته ووایه. نو هغه ورته وی نیم مال یې واخیست، ورته وی بیا ووایه، وی څه به راکړې؟ نو هغه وی عوض به راکړې. ابراهیم علیه السلام وی دا نیم ورپسې نور وواله. نو چې دا یې ورکړو نو پاتې څه شو؟ هغه به چې دا کلمې ویلې او دا تکرار یې کوو، نو هغه به ورته وی ابراهیم علیه السلام مې اوس راته بیا ووایه، قرار نه ورکړو، صبر نه ورکړو. نو هغه ورته ووایي چې اوس تا سره څه پاتې چې زه تا ته اوس بیا دا کلام ووایم نو ته به ماله څه راکړې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وی د دې مال د ساتلو دپاره خو څوک پکار دی، که دا زه تا ته اوس حواله کړمه په اوبو یې نه پوهېږې، په مړولو یې نه پوهېږې، ټول مال به درنه ضایع شي. که تا ما ته د الله رب العالمین دغه تعریف کبریایي او دا کلمات بیان کړه، گویا ابراهیم علیه السلام ورته وی زه به دې نوکر شم، زه به دې خادم شم، دا مال به دله زه ساتم، خو بس یو ځل راته د الله کلام ووایه. نو ګوره هغه ورته وایي وی د الله خوږه پیغمبره زه انسان نه یم، زه ملایکه یم، زه فرشته یم. الله رب العالمین دا کلمات راکړي وو، ما ته وی دا ویسه د دې اصل قدر کوونکی که څوک دی که نه، هغه زما دغه خوږ پیغمبر دی، ابراهیم یې نوم دی، ابراهیم علیه السلام. لاړ شه زما دا کبریایي کلمات د ده په مخ کې بیان کړه، ته به وګورې چې دی به د هغې حق ادا کړي. د الله د دې کلام که څوک حق ادا کولی شي هغه ابراهیم دی چې د هغه سره د دې قدر شته دی. زه تاسو ته دا وایم، حضرت مولانا صاحب ته ما وختي کیسه وکړه، زما د مدرسې چې څومره امامان ما مقرر کړي دي په جوماتونو کې، دا یو کال مخکې مې خدای پاک علما ناست دي، حرام دی که چا راته وي، په ذهن کې مې یو خبره راغله، خو چې لاړمه نو ما په دې ذهن کې الله دا راوسته چې دا مولوي صاحب چې دا درسونه کوي دی ما ته د حج فضایل بیانوي، د عمرې بیانوي، د احرام مسایل راته بیانوي، او ته وګوره دې غریب خپله نه حج کړی دی نه عمره، په دې خپلو سترګو ته د خدای حرم نه دی کتلی، د دې به څه چل کوو؟ نو ما هلته دا وینا وکړله، ذهن ته مې دا راغله، کوم ځای ته چې ختم له تلم په هغه ځای کې به مې دا وینا کوله چې ستاسو دا امام صاحب چې کوم دی د عمره او حج د عمره او حج کړی دی او که نه؟ نو هغوی ظاهره خبره ده ما ته پته وه چې نه یې دی کړی. ما ورته ووی چې تر څومره پورې زه په دې جومات کې ناست یم چې لا جومات نه زه وتلی نه یم او اجتماع برخاسته شوي نه وي، تاسو ټولو ته ما درخواست دی چې دا خپل امام صاحب دپاره اعلان وکړئ چې دی به مونږ عمرې لري. زه تاسو ته په ایمان وایم چې کم جومات ته تللی یم زه به تلا وتلی نه وم، او شکر دی چې خلکو به ما ته وي چې مولوي صاحب ته بلکل بېغمه شه، انشاءالله مونږ به دا خپل مولانا صاحب چې دی عمرې ته لیږو. 4-5 جوماتونه ما شروع د خپل محمد خان صاحب جومات نه وکړه، هلته مونږ سره قاري صاحب دی، خلکو ته مې ووي د ده به دا زړه نه کېږي چې زه حرم وګورم، مکه وګورم، دا د دې نه زیات د شان لایق دی. الحمدلله هلته هم دا کار وشو، او څومره جوماتونو کې چې ما اعلانونه کړي وو، زما د په خدای قسم یې هغه ټول علما لاړل، جړل یې دومره جذباتي مناظر وو. ما هغه خلکو ته وویل چې کومو خلکو لیږلي وو، ما ورته وویل چې د یو سړي په سینه کې قرآن، د رسول الله مبارکه حدیث، ستا په عقیده ده چې دا پاک سړی دی، چې دا سړی حرم ته لاړو، دی په بیت الله کې تا ته دعا کوي، په مدینه کې کوي، ستا څه خیال دی چې تا ته د دې نه بل څه غټه صدقه، ستا بله یو صدقه ستا دومره پکارېدی شي لکه دا مولانا صاحب باندې چې تا کم مینه او محبت او احترام وکړو، او مولانا صاحب د عامې صدقې والا مولانا نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی، دا د رسول